اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو خوږو اورېدونکو کتونکو ته د زړه د کومې نه سلام. السلام علیکم. ملګرو، انتهایی د افسوس خبره ده. خپل علاقې کې چې چېرته هم ورونې وي جوړې کړ سو هغه هم خفه کوي، خو بیا چې خپل علاقې کې یو داسې ځای کړ سو چې موږ سره کم از کم دا به زموږ د خوشحالي باعث جوړ شي، دا به زموږ د مستقبل د جوړونې ذریعه جوړه شي، دا به زموږ بچیو ته تعلیم ورکړي، دا به زموږ بچیو ته یوه ښه لاره وښیي. خو بیا چې کله دا شی ادارې وکړو، د هغه صورتحال وکړو، هغه نه مو نور هم مایوسه شو، نور هم ناامیده شو. دا تاسو ګورو وروسته دې ته لیکلې ګورنمنټ های سیکنډري سکول منتو. دا به تاسو ته یوه اداره ښکاري، خو دا اداره پرنسپل نه لري. پرنسپل اپ شته دی، خو دا اداره پرنسپل نه لري. دلته سټاف روم هم جوړ کړی دی، خو دا دومره غوټه اداره څه کلونو نه دلته پرته دی، دا سټاپ نه لري، دا استاذ نه لري. دا دومره غټه اداره چې دا اندسې پرته دی په غرونو کې، دا چوکیدار نه لري، دا عملي نه لري. دا چې د های سیکنډري سکول نامه یې ورکړی دی، دا د اتم والا بچی نه لري، دلته د لسم کلاس بچی نشته دی، دلته د یولسم کلاس بچی نشته دی، دلته د دولسم کلاس بچی نشته دی. دا اداره چې دغه کې لیبارټري جوړې دي، مشینونه بهر څو کې پراته وي، خو د استعمال والا بچیو کې نشته دی. دلته دومره خوشګوار کلاسرومې جوړې دي چې په ټولو کور مې کې خسته کې ځین چې کوهاړ نه دغ پرابو دغنتې خوشګوار، دغنتې صفا، دغنتې ښکلي کلاسرومې مو بل چېرته نه دي لیدلې، خو دا بې فایدې دي. په واجب دي چې دا کوم مقصد دپاره جوړ دی، هغه مقصدونه نه پوره کېږي. زه خیایم دا خو یو دې دپاره جوړه شوې دی چې ټیکادار ته ونه خیر ورسېږي، یا چې کوم وینګ یا کوم خلکو جوړه کړې هغو ته به ونه خیر رسېدلی، علاقې ته او د علاقې خلکو ته ونه خیر نشته دی. چې دا دومره غټه اداره زه بغیر بې پوښتنې رانووتلم، دا یو چوکیدار نه لري، د خیال ساتنې والا سړی نشته. دا به یې څو کاله بعد دا بړنګېږي، بیا به یې دې پوښتنې بیا هم چوک نه وي. او په دې باندې د کروړو د اربو روپۍ لګېدلې دي، دا هم د چا د جیبه لګېدلې دي، دا خو د یو سړي روپۍ نه دي، دا د یو افسر روپۍ نه دي، دا یوې د ادارې یوې د محکمې روپۍ نه دي، دا خو د مو د علاقې، د مو د ملک، د مو د عوام پیسې دي، او ډېر کم ځای کېږي. دا تاسو کسو دې سره څنګه کې های سکول منتو شته دی، د هغه هم استادان دي پوره، د هغه کې هم هغه رقم پیریډونه نشي خستلی چې کوم رقم یو های سکول کې پکوي، د هغه هم اسسټنټ نه دی لکه کوم یو د های سکول تعداد پکوي. هغه باوجود هلته های سیکنډري سکول جوړول، دا څومره د افسوس خبره دی، دا څومره د شعور نه وریا خبره دی. یعنې دلته چوک پلانینګ نه لري، دلته چوک منصوبه نه لري، دلته هر یوه محکمه څه کار کوي صرف د خپل کمیشن د لارې په ذهن کار کوي. په دې که دا اداره داسې ځای کې جوړه وه چې هلته خلک وای، هلته خلک راتلی، هلته خلکو سبق یلی، هلته خلکو ته یو ماحول میلوی، دغې ادارې سره به علاقې هم ترقي موندلې وه. خو نن دا علاقه په خپله دلته یوه محرومي ښیي، په دې چې دا هېڅ هم نه لري. دلته فزیکل لیبارټري شته دی، دلته ساینس لیبارټري شته دی، دلته سټاف روم شته دی، دلته پرنسپل آفس شته دی، دلته سټاف، دلته کچن، دلته هر څه شته دي، خو دلته نه سټاف شته نه دلته سټوډنټ شته دي. او دغه سکول ته اوس صرف دلته چې منتو کلي کې د واړو ماشومانو ګرلز وو، هغه ماشومان یې دلته راوستلي دي. زه اوس نه پوهېږم چې هغه ماشومان یې چې ته کلي کې هغه ته سکول شته، کلي کې هغه ته کلاسروم شته، کلي کې هغه نظګیري دي، هغه ته دغه د راوستنې څه ضرورت شته؟ نه. तो मैं कोर कमांडर पेशावर से अपील करता हूँ कि कुर्र में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हुए हैं जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन उसका एक भी रुपये का फायदा न आवाम को मिला है न यहाँ कुर्म के लोगों को मिला है। करोड़ों के फंड पानी की तरह बहा है, लेकिन फायदा उसका एक पैसे का भी नहीं मिल रहा। आप इसका मिसाल, ये जिंदा मिसाल इसका हाई सेकेंडरी स्कूल मनातू है, और इसी तरह एक और गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बना है लंगरू में, वहाँ का भी यही सूरत हाल है. زه د خپل علاقې افسرانو نه یم
که دا اداره جوړه شوې دی نو د کوم مقصد دپاره جوړه دی په کور چې د هغه مقصد په استعمال کې د هم راوستایدلی شي. ډېره مننه.